سیوا اوله حصہ کی اثبات د توحیدو او غدره بابونه وا اول باب کې شل آیاتونه او پای کې د دریو فرقو بیانو به طور تمهید داغی صفات داغی احکام او داغی امثله بیا دویم باب د یا ایو الناسو بدون شروع کو پای کې اصل دعوت توحید پاغي باندې ادله عقلیه او دلیل وحی زجر نمن کو د دعوی تا بشارت من کو د دعوی تا او بیا دفع د شبه او نعم اربعه یا بنی اسرائیل اذکرونا خطاب خاص و پس خطاب عامنا پای کې درې خباستونه د اهل کتابو او د هغې په مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو درې خباستونه د اهل کتابو نقض العهود یلفی ذبح البقر قتل النفس سلور د اوسانو تعریف منافقت تقلید آراو د یهودو مخصصین لانفسهم بالجنه دویم خطابو بنی اسرائیلو تا پائی کے آتن احماتون ادوان اقمتین نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب افان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوى انفجار العیون من الحجر او دعا زعبون نزول العذاب من السماء او الذلت والهوان بسبب الكفران تاتمه د خطاب وکړه به ترغیب اوس دې ځاینا دریم خطاب بنی اسرائیل ته وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او دا تر دعات آیات پورې بیائی پدې کې انکار هم من الاوامر و اتیان هم بالنواهی چې الله تاسو حکمونه کړیو دا غینه انکار کو او چې سنا الله منی کړیو نو هغه کول حکمونه وتا الله کړیو چې دا وکي نو هغه نه کول او چې الله منی کړیو د سنا نو هغه کول یو قسم د الله سره ضد کو چې الله وتوی دا وکي هغه نه کول او چې الله وتوی دا مکوې نو هغه کول لکه الله وتویلو مور خپلار سره احسان کوي او بل والدین احسانا الله وتوی خپلوانو سره احسان کوي یتیمانو مسکینانو سره احسان کوئی خلقو تا خما صلاح بیانوی چگہ امر بالمعروف نهی عن المنکر دے مسئلہ دا توحید دا لا الہ الا اللہ نو آگے نکول او چه اللہ دا سنا منی کڑیو نو آگے کول اللہ و توی لا تعبدون الا اللہ دا غیر اللہ عبادت بن کوئی نوغے کو اللہ و توی لا تسفکون دماءکم وین بن تویوی یو بل نوغے کولی اللہ و توی لا تخرجون انفسکم خپل مرگری با دا کورون نو باسی نوغے کول اغی دا کورون استلا اوسم دا عادت دی چې الله وته سویلی چې هغه وکي هغه نه کوي او چې الله د سنا منی کړي نو هغه کوي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې واغسته مونږه وعده د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله په دې خبره باندې چې عبادت باندې کوي بيد الله نه بل چا
موا تویلیو دیو اللہ عبادت بکوئی لا تعبدون الا اللہ چه عبادت بن کوئی بیدا اللہ ند بلچا و بالوالدین احسانا ادا مورا پلار سربخی گڑا کوئی قرآن کے اکثر زائنو کے چا اللہ خپل حق ذکر کئی ور سره د مور او پلار ذکر کئی یو حدیث زکا دا غی په بچی باندې ډیر احسانی ډیر کړهوی ور سره کړی یو حدیث کې راځي یو صحابي راغه نبی علیہ السلام ته وایي من ورو یا رسول الله زچا سره احسان حکما وعده الله رسولا نبی علیہ السلام ورته امکا مور سره احسان کوا بیا تاسو کو ثم من بیا ورته نبی علیہ السلام وی امکا پدریم زلاغه تاسو کو بیا ورته نبی علیہ السلام وی مور سره پسالورم زل هغه تاسو کو بیا نبی علیہ السلام ورتوئی ثم اباکا ثم الاقربا بیا د پلار سره احسان کوا بیا د خپلوانو سره احسان دا مور سره احسان زکاغه احسان زیاد در سره کړو پګېډه ګرځولې وی پلار شریک نو ور سره پای کې پایدا لدار کول پلار پای کې شریک نو ستا تربیت کو خبرې در داخل پلار شریک نو رستو پلار شریک شو نو احسان د هغه زیاتو هغه سره احسان کو حق جدا خبره ده او احسان د هغه زیاتو دا هغه سره احسان کوا یو حدیث کې راځي چې ګل د مور نافرمانی شروع شي دو ځان ته نزدیکی او پلار د ځان نه لري کی نو بیا د سری سلای انتظار کوئی چې پتا سو وراشي شګلونه باروانیږي زمکا کې په مانډل شي یو بل پسې به عذابونه راځي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره کې ګړه ګوي وذل قربا خپلوانو سره ستا خپل لینو آغا سر احسان کوا دانا چه تا خپل لینو تا بدل باندی ور سرکو خپل لینو تا تینا کار اخلا نا احسان ور سرو کا خیگڑا ور سرو کا یو شاعر وی علیکا ببر الوالدین کلیہما وبر ذوی القربا وبر الابعیدی لازم نتا باندې د مور پلار سره احسان او بیا د خپلوانو بیا د نورو خلکو سره احسان کوا ول یتاما د یتیمانو سره یتیم سره احسان کو د یتیم مال به خور لار به مړو هغه بجړل او دای با د یتیم په مال باندې خدیو د یتیم مال بخوړې شو اوی بیا لړم به ما خامې ګورې سپور نشي والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا وای وا خلقو ته حسنان خبره څه شی دی وقولوا للناس حسنا وای وا خلقو ته حسنان سیوتی مانا گئی در منصور کے الامر بالمعروف والنهی عن المنکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبر دادا چې نیکای حکم واتا کو منکراتو نیمنی کو دا خبره دا چې غلطو کارو نیمنی کی دا خبره دا او سوک مانا گئی وقولو للناس حسنا لا الہ الا اللہ وائیوا خلقو تا مسئلہ توحید بہت بیانوی لکہ ابن جریر مانا کئی وقولو للناس حسنا
واقیموا الصلاة وآتوا الزکات پابندیو کئی دی موزه ورکئی زکات یعنی عبادت بدنی او مالی بیا واوڑی دی تاسو مگر لگ ستاسو نا وانتم معرضون او یہی تاسو ہمیشہ اعراض کون کی انتم معرضون جملے حالیہ راڑا للاستمرار ہمیشہ ہم دغا عدد دینو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کلا چوار سمنگا ستاسو نوادا نواهی چه سنم منی کڑی وی اغم کول لا تسفکونا دماغکم چه نباتو یوی وین دی او بل ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم نباو باسیخ پلو مرگرو لرا یعنی انسانان لار کورونو ستاسونا انداغی دی کورونا داغ زان دا سیو گنا لکه خپل زان داغ کور دا سیو گنا لکه خپل کور نو تاسو هغه د کورونه استله ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نباو باسی مرگری تاسو د کورونو داینا ثم اقررتم نو بیا اقرار وک تاسو وانتم تشهدون او یی تاسو پویا تشهدون بیان کونکی گواهان پویا ثم انتم اولائن بیا تاسو دغه کسان یی تقتلون انفسکم جواج نہیں خپلو مرگرو لرا وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او باسی او ڈلستاسونا دخپلو کورونونا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان امداد کوئی تاسو د یو بل بخلاف د دای کی زهره سے لچ اعلی راشی مطلب دا امداد تظاهرون علیهم نو امداد کوي تاسو د یو بل بخلاف د دای کی بالاسم والعدوان په کولو د ګناه او د زیاتی اسم ما کان محرم الجنس هغه دوی چې دا هغه جنس حرامي کلګي او ګډيري لکه شرک اسم لکه شرک لگی او گڑیری نو حرام دے عدوان اغی دوئی چه ده حد شرعی نواوڑی لکه بدعات اغی مصداق دے مگه مصداقات بیانو ده حد شرعی نواوڑی لکه دعا جائز دا خو یو سڑے راگے اگو علد زان نا یو حیعت ورک سنت و نباد پا جمع جنازین بعد نبی علیہ السلام نرکڑے او دے کئی نو دیر تاوی عدوان چه دا حدی شرعی نواوڑی نو منگا آگا مصداقات ذکر کو اسم ماکان محرم الجنس عدوان اغی تاوی چه دا حدی شرعی نواوڑی لگا تفسیر قیم دا مانا کڑی دا نمانا دا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان امداد کوئی تاسو دیو بل پا خلاف دائی کی پا کولو دا گناہ دا زیادی یعنی پا شرکا پا بدات و ایاتکم سارا تفادوهم او گراشی تاسو تقی دیان فی دیور کوئی دائینا تفادوهم یعنی تفادو منهم وهو محرم علیکم اخراجهم وزمیر شان وهو محرم علیکم اخراجهم او شان دادے حرام دے تاسو باندے اخل دائی وهو محرم خبر مقدم دے اخراجهم مبتدا مؤخر دا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ شان دادے حرام دے تاسو باندے اخلد دائی کورنونا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ نو آیا منئی تاسو بعضی کتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض او کفر کوئی ببعضی سمطلب دی آیت دا آیت مقصد دادے چه کما که ام خبلا فائدهی نو آغا منی کتاب کی لکلی دی او چه کما که ده خبلا فائده نئی ده دنیا نو آغا بیا نمانی
د پښتنو شریعتي د پښتنو چې کله په جهاد جنگ شي نو اول د مولانا پټ تپوسو کی چیرې دا سه زما د جهاد مسله دا نو دی کې زه داوام زما مقابل داوي درزیه مامازیه داوي نو څنګه زما په کې سکیږي نو هغه وتا چې وګوري میراث مسله وګوري او وستا خو به کې دوره کیږي دادی نو دیو بیا په جرګه کې وای یاره بس په شریعت به فیصله کو بس شریعت ارسو کمال را کوي او کنه را کوي نو بیا به شریعت تشي وګاغه وته استاب کې نکیږي نو چې بیا جرګه کې خبره کیږي او د شریعت باندې به وکړو دی وای مړانو پښتنو ټول عمر په جرګو فیصله کړی په شریعت من کړه کړی بیا نه مانی بیا ته نواوړي دا سه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخکې په یمن کې خلکو سیدل او ال دی هغه یو بند تړلو او اوبه درولې او دا هغه نه بیا نهرونه ایستیو عمل په آبادو یو سړیو اوس چا نیک سړیو هغه خوب ولید چې په دې ملک باندې عذاب راځي نو د دین وتل پکار دی سار هغه بستراو تړلا او عزت دې ملک نه هجرت کوما داغر وارو خزرج هغه ورته وی تر چې تزین زوم در سره زما دا تر واره دواړه دال دین روان شو مدینه منوره ترالل او په مدینه منوره کې یسرب و دوی ال دی آباد شو په خوای وتا یسرب اوس د مدینه وای نو پای کې آباد شو دا نبی علیہ السلام نا تقریبا 300 کال مخکې دوه ډلې د يهود رالی هغه آباد شوې یو بنو قریظه غټ ډلې ادویم بنو نذیرو چونکه دا يهود خو ډېر چالاک وو او پویو نو دای چې مدینه کې آباد شو د دې اوسم اولاد پیدا کېده د خزرجم پیدا کېده او د دینه ډلې جوړې شوې یو ډله اوس او بل ډله خزرج بنو قریظه او بنو نذیر هم ډلې شوې نو دا بنو قریظه او بنو نذیر خو پویو دای ځان پیران کو او دا اوس او خزرج مریدان کړل اوس د بنو قریظه مریدان شو او خزرج د بنو نذیر مریدان شو نو بیا چې کله ډلې زیاتی شي بیا په کې میانس کې جګړې هم راځي اختلافات هم راشي رایګان ډیری شي نو دا بنو قریظه او بنو نذیر پیران براو لګیدل دا مریدان به خپل کې او جنگول همیشه دنیا پرست لالچی د اقتدار شوقین هغه بخبل ماته جنگي دې پاره جنگي چې اسنه د ایمان ته یو شي او کدی عزت من شو نو بیا خو زما عزت نه کوي نو دیوا خپل ماته جنگي نو هغه براو لګي نو دا اوس او خزرج به خپل کې او جنگول چې به او جنگول تر دغه د خدای حکم نه مانه چې دای کې اتفاق راولي اتحاد راولي روغ او صلح والو کوي دای نه منل او چې کله به او جنگول یو ډله و پکې کمزوري شو لازمانه مثلا خزرج به کمزوري شو نو د دینه باقی دیان دی اوس ډلې اونی ولا بو بیتل نو بیا به د دې خزرج پیران بنو نذیر اگر او لګیدل
نو دی خزرایو تبیوی ستاسو نه خو قیدیان بوتلی دی او دی خلاصول پکار دی دا خو زمن خلق دی زمنگا استاسو خلق دی خلاصولی پکار دی یرا خلاصو بے سنگا وی بس دا سے بہو کو چی چاندہ بہو کو نو بس فیدیا با ورکو اور اخلاص بے کو نو موریدان باوی دیر خدا کنا نو دای با چاندہ شورو کڑا نو دا غی نا بے خیر دیر پیسے را جمع کڑی چی را دی دا اللہ حکم دے اخبر خلق ازاد کئی نو پیسے بے را جمع کڑی نو بیا با دا پیسے دی بنو نظیرو سبانو قریزاو لور کڑی او سبے پخبلا باندے اخوڑی سبے غی لور کڑی او سبے پخبلا باندے اخوڑی دغه ځای بیا حکم د الله نه مانو نو خپل به پکوم وانه وکړه لکه په هر گلی کې داسي ځاني مخاوريس کړی نو اول خلق یا و جنگي یا په شهر راوړ یا په شکایتو کی نو پولیس په راوا چي چې پولیس په راوا چي هغه بوزي نو بیا دے را منڈا کی اوری گا یارا دوار پسی زبید اللہ خلاص کم نو بیا چلاڑ شی یارا پلک پیسی لگی سپکار دیو اللہ سیب لاور کول لی نو یو 10,000 روپای ددن والی نو 15 اغلا ورکی او 15 جیب کی واچے وی دا مخوریز دے یارا تانی ترا پس راگے جیل ترا پس راگے پکینا جیل تانی تا دبوت لی وی تختی نو بیاوی زبید اللہ را آزاد کما ورگا زور پسی منڈا انگو لگ پیسے ورکول غواڑی نو نیمے پیسے دے اخری او نیمے اغیل ورکی پخپلا کی سلائی او آزاد میں کا اخلاص میں کا دا دکا سے کئی دا دا پخوانا دا بنو قریضاو او دا بنی نظیرو دا تو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو دا کسانی چې وجنه خپل مارګری وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وباسي او دلستا سنا د کورونو دینا تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان امداد کوي په خلاف د دای کی دیو بل په خورولو ګناه د زیاتی وَيَعْدُكُمُ سَارًا کراشی تاسو قیدیانو فیدیا ورکوی ددائینا او حال داده چه حرام دی تاسو بانده اخکل ددائی افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا منی تاسو بعض کتاب او کفر کوئی ببعضو فما جزاء من یفعل ذالک منکم نو صدا سزا یا ما نافیہ یا ما استفامیہ فما جزاء من یفعل ذالک منکم سزا سزا داغا چاچ وکدا کار ستاسونا یا ندا سزا داغا چاچ وکدا کار ستاسونا مگر رسوائی پا جوند دنیا کی چاچ دا کارو که اگا با دنیا کی ذلیل ہوئی رسوا بئی دار چا بسترگو کے بس پکی ہر سو بہت غلوئی دار چا پا نظر کے بغس بخکاری ویوم القیامت یردون الى شد العذاب اپر وز قیامت کی وہاں بڑو لیشی سخت عذاب تا او ندے اللہ نا خبر آداغن ستاسو کوئی استاد مات دے درم خطاب اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا کسان دی چې غوړې ک ژوند دنیا په مقابل د آخرت کې نسبت باندې شي دین عذاب ولا هم ينصرون نباد د امداد وکړي شي ولقد اتینا موسی الكتاب او دې دانا سالورم خطاب او دې سالورم خطاب کې انکارو من الانبیاء السابقین چې دای د انبیاء سابقین نه انکار کړو
انبیاء تا اللہ را لګریو انبیاء تا بیان کړو او دای د انبیاء خلاف کړو د انبیاء خبره نه منلا او دا دو آیاتون کی تر آیت نمبر 88 پورے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکي سرا ورکړو مونږه موسی عليه السلام له کتاب ورپسې کړیو مونږه رسول د انبیاء قفا اصل کې وای 60 تا 60 پسې ورپسې انبیاء له ګولیو څه مطلب انبیاء علیہ السلام یو بل پسیر علی گلیو دی انکار کو او دی دا انبیاء خبره نمانلا وقفینا من بعده بالرسول ورپسې گلیو منگا رستو ددنا انبیاء علیہ السلام انبیاء ورپسې لی گلیو سورہ مائدہ شپږ سالو اختمایات گوری 46 شپږ سالو اختم آیات سورۃ المائدہ وقفینا لا ساریم بیس ابن مریم ورپسې کمنگا پنخود دی باندې عیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ور بسیراو لیگ دارنگی سورة المؤمنون آیت نمبر 44 سالو اختم سورة المؤمنون آیت نمبر 44 ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا راو لیگل منگا زمنگا انبیاء یو بلبسے کلما جاء امت رسولها کذبو فادوانا بعضهم بعضا کلا چه براغی امت داغی استازی نداغ تکذیبی اوگا فادوانا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیثا فبعدا لقوم لا یؤمنون ورپسې واګړه منګه بازه په بازو پسې وجعلناهم احادیثا وګرځول منګه دایلرا تاریخ د زمانه خلقو بیا یادول چې دا سکار ور سره الله کړو وجعلناهم احادیثا فبعدا لقوم لا یؤمنون هلاکت دیا قوم لا چغی ایمان نراړي دارنګ دلته کې موي انبیاء و تراغلیو دا غی تکذیب کړو هغه نو منلی ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل ورپسې کړو موږ رسول دینا انبیاء واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړو موږ عیسی ابن مریم ته دلائل واضح وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مضبوط کړه موږ دلرا په فرشتہ پاکا اوا کلمہ جاءکم رسولون نو هر کله چې را به تاسو پیغمبر پاغا چې نو وختل تاسو زړونو استکبرتم نو تاسو به ځان غټو غاڼه د پیغمبر خبره باندې منله فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا اصل کے مفعول دے د فعل معذوفہ او باغی باندې دلالت کئی دارستو کذبتم او دغه سے فریقا تقتلون کی نو او تکرار یو که لتابید او دا کذبتم فعل فاعل او مفعول محذوف دے دغه سے فریقا تقتلون فریقا مفعول دے د فعل محذوفہ کذبتم فریقا او دارستو فعل فاعل ذکر دے مفعول محذوف دے نو اصل کلام داسش
کذبتم فریقا کذبتم فریقا وتقتلون فریقا تقتلون فریقا دروجن گولوا تاسو یو ډالا دروجن گولوا تاسو یو ډالا وجلوا تاسو بل ډالا وجلوا تاسو بل ډالا چې بچاوي وسره سیدنو غبه وجل لکه بنی اسرائیل 12 انبیاء علیهم السلام په یو ورځ وجلیو چې د لا بازار دکان نو کولاوي او چې یو پیغمبر به الله راولېګ نو هغه به وجه نو الله به بل راولېګ نو هغه به وجه نو الله به بل راولېګ نو هغه به وجه 12 انبیاء علیهم السلام په یو ساعت کې وجلیو چې الله به حق پرس را لېګل هغه به وجل په دې ملک هم دغه حالو چې کله یو حق پرس پیدا شوه دی نو هغه وجل دی پښتانو کې هغه مشهور نیک او پارسا هغه عالم چې هغه راغی د دې خیرخواهي لټوله د مغولو اخلاصول بازید انصاری رحمت الله علیه پیر روخان نو دای راو لګیدل مولیانو په فتوی وکړي د کفر او دا پښتان راو لګیدل او هغه مرګ او د پیر روخان په ځای باندې هغه په پیر تاریکی باندې بدل کو د روخان په ځای ورته تاریکی وي چې دا تیارې راوستا او باغې بدنامي قسمه قسم اولا ګولې او هغه وجه دا سه بده ملکی شاه اسماعیل او سید احمد شهید رحمت الله علیه راغلیو نو دی مولیانو ناکار مولیانو هغه په فتوی وکړي پیرانو او مولیانو هغه کافر هغه د دې ملک نه هجرت وکړ بستریو تړلې او روان شو هندل دی هغه موقت اسلامی حکومت جوړ کړو پنځتار دا هغه مرکزو او دی پنځبیر کې او غلا شو هغه وخت او بیا غلې نیولیو هغه له سزا ورکړې وا او پنځبیر کلی تا او کډی تا سید احمد شهید رحمت الله علیه او خطر علی غلو ورته لیکلیو بنام اهالیانی پنځپیرو کډا اخت اوسم ما څنګه چې دا پنځپیرو د کډی اصل کې کډا دا کاته ځایو نو د کډی نه کډی شو نو بنام اهالیانی پنځپیرو چې د کډی مړی وې د پنځپیر په مقبره کې زکه خول چې هغه ځای کاته وای کې وبوي نو بنام اهالیانی پنځپیرو کډا د پنځپیر او د کډیو آلاو په نوم خطر علی غلیو سید احمد شهید او شاه اسماعیل هغه فتوی وکړي نو چې هغه پوه شو آی د دې ملک نه روان شو نو دا هغه مارګری هغه وجل په مینای کې د حبیب خیر په جمعات کې سید صاحب دیار لس مرګرو پناه واغستا نو جمعات ته ورته کوي په جمعات کې اوسوازول زرستم په خوړ کې سر راولګي د خپل زمي حلال کو شاغل سید احمد شهید رحمت الله علیه مرګره نو هغه حلال کو دارنګ دې علاقه قوانین هغه مخالف شو هغه د سکانو سر راز وارو ساته او دا غي مقابله شروع کړه دار یو دور کې دغه سی محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علیه الله په عربو کې پیدا کړ نو هغه شرکیات او رات شروع کړ نو هغه په کلی کې نه پرې خود جاو کلی دا ولار دا نه به وشاړ نو چې هغه په لار ته د آیاتونه به ويرزق من حيث لا يحتسب او روان بو دا خلاف هغه چې کله اسماعیل دا خط لیکلو
تاریخ نجد کی هغه شایع کړی چې هغه ورته لیکلیو عادو بها مانن سوای و مثله یعوسن و یعوقن بیس ذالک منو دی بیا دې یعوس او یعوق سره دوستی شروع کړی دا او بیا دا غي عبادت کوي وقد هدفوا عند شدائد باسمها كما يهدف المستر بالواحد الصمدي او بیا دا غي په نوم باندې چغي وایو او فلانی را مدد شي فلانی را مدد شي څنګه الله تا عجز پریشان بنده چغوي وکم نهرو فی سوئها من نهیراتن اوهلا لغیر اللہ جہلن علامدی او ډیر دای په درگاہونو باندې بیا ګډانو پیسان لالی وکم طائفن عند القبور مقبلا ویلتمس الارکان منهن بالایدی او ډیر دا غید قبرونه چا پیرا ګرځي او دا غي قبرونو خزي او غټي خولای بیا چا پیرا ګرځي هغه محمد ابن عبد الوهاب هغه او دا کې نه پرې خود او دا هغه دشمنی دا خلاف نو هر یو دور کې شیخ القرآن چې کلا په دې ملک د توحید مسله شروع کړه توحید چا پیژندا هغه وخت کې شرکیاتو بدعاتو شیخ القرآن چې شروع کړه نو فاتوی د کفر په وشوي الزامونه په ولاګېدل بدنامي په ولاګېدې وخت په وخت باندې د مرګ بندوبستونه وشو سو زله قاتلانه حمله په وشوي والله محفوظ ساته دا هر یو دور کې دغه سکړی دي فریقان کذبتم فی تفریق رب معذوف فریقان کذبتم یعنی کذبتم فریقان کذبتم فریقا وتقتلون فریقان تقتلون فریقا دروجن کولاوا تاسو یو ډالا دروجن کولاوا تاسو یو ډالا چې بچاوي واس رسید او تا وی تدارو غوای چې بچاوي واس رسید وی درو غوای چې بچاوي واس رسید آبه وجل هغه بیا اعلان کولا هغه وجل وقالو قلوبنا غلفون اوی بدای زړه زمنګا غلفون دو معنی دي یو معنا قلوبنا غلفون زړه زمنګا په پردو کې دي څه مطلب وی مړه ستا خبره باندې نه پويګو دا د مولیانو خبرې دي منګه په دې باندې نه پويګو زمون زړه باندې پردي دي امیان یو ستا د مولیانو جګړې دي منګه په دې نه پويګو دیمه معنا غلف معنا چې زمونږه زړه ډک دي د علم نه منګ لا خپل علم پورا دی ستا مولا د زمونږ اجت نشته منګ خپل علماء یو دا دواړه خبرې اوسم کوي سوره حامیم سجدا 15 آیات وګورئ 15 آیات سوره حامیم سجدا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وإذا إذننا زمنا بپردو کی دی مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرون ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون دایوی زړه زمونږ په پردو کې دي ستا خبره باندې نه پويګو سړیا خپل کار کو منګ خپل کار ته پریدا وقالو قلوبنا غلفون یو معنا دا وای دای زړه زمونږ په پردو کې دي اځه معنا وقالو قلوبنا غلفون وای دای زړه زمونږ ډک دي د علم نه
منگا خپلا زمنگا زڑونا لوخی دے علم دی زڑونا ڈک دی دے علم نا ستا علم تا جد نشتا منگ سا خپل علم پورا دے بس منگا مولیانیو منگ سا توتانو پانی ندی ویلی او د دې تایید سورہ مومن 3 اتیای میاتو گو رئی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم کلا چرال دیتا انبیاء دی بدلائلو فرحوا بما عندهم من العلم خوشحال شو دی پاگا باندی چه دی سخاو دی علمنا انبیاء و درالل خو دی پاگا اخپل علم خوشحال ہوا دا انبیاء خبر نمانلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم خوشحال شو دی پاگا باندی چو دی سخا دی علمنا وی منگ لاخپل علم پورا دی ستا تا زمنگ آجت نشتے اوسم داگا سی وی زمڑا دا منگا سی دوتانو پانی ویلی دی منگ ستا نخبوئی گو دی زان تا پویا وی اللہ وی پویا نئی لانتیانی بل لعنهم اللہ بکفرهم بل ازراب دا پارا بلکہ پلانت کری دی اللہ دئیو پس سبب دا کفر دا دئیو فقلیلا ما یؤمنون نو دیر لگ دی ایمان راڑون کی قلیلا ما دا دلالت گئی با تقلیل او ما دا تاکید پر راڑ فقلیلا ما یؤمنون نو دیر لگ دی ایمان راڑون کی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ وہ دے دانا پینزم خطاب او دی پینزم خطاب کی انکارهم من حاضر نبی دی پیغمبر نے ہم خلاف کڑے اللہ پیغمبر راولی گو آخری پیغمبر سردار دا انبیاء علیہ السلام چھ دی مشرانو دی دویلیو چکا غراغی نمانائی بے داغنے ہم انکارو کو ولما جاءهم کتاب من عند اللہ کلا چراغ دیتا کتاب طرف دا اللہ نا تصدیق کونگیو دا چی دی سخاو او دی مخید راتو دا پیغمبرنا یستفتحون علی الذین کفروا چی غلبہ بے غوختا پراتلو دا پیغمبر پاکسانو چی کفر کڑے ہوا زکا دای خو پیشن گویا انبیاءو کڑی وی دا غبارا کی نو دای باوی اللہ آغا آخری پیغمبر راو لے گی چه منگ دا آغا سر یوزائی شو او پا کافر و باندی زوراور شو نو دا دعا گانی بے کولی نو چه آخری پیغمبر اللہ راو لے گی بیا انکارو کلکا منگ آئیو اللہ امام مہدی راو لے گی نو اے بے اللہ پیغمبر راو لے گی خدا بعضی مسلمانان با بیاد امام مہدی مر کرتے ہم پریدی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گی چمنگا غصر یوضائی شو پا کافر و غالب شو زوراور شو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او دای په خوادرات د پیغمبرنا چې غلبه وې غوښتا پراتو د پیغمبر سره پاګه کسانو باندې چې کفر کړي وو یعنی بعض خلک وای په وسیله د پیغمبر وسیله نه ټول مفسرین وای به بیسات النبی صلی الله علیه وسلم دایوا غلبہ غوطا بے بیسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیسات نبی علیہ السلام چه اللہ اگا آخری پیغمبر راو لے گے چه منگ دا آگا سرا مرگری شو او منگا پدی کافر و باندی غالب شو پدی کافر و باندی منگا زوراور شو چه اللہ پیغمبر راو لے گے بیائی مننا
وکانو من قبلو دی بخوادرات دو دا پیغمبرنا یسترتعون علی الذین کفروا چه غلبه بے غختا پرات دو دا پیغمبر سرا پاگا کسانو باندی چه کفر کڑے ہوا فلما جاؤں ما عرفو نو کلا چراغ دیتا پاگا صفت چو پی جند دیگا کفرو بھی نو کفریو کا پاگا فلانت اللہ علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دے پا کافرانو سیدہ پیغمبر کافی اوکا دا پیغمبر کارنی او نمانل اگا لعنتی شو بیسا ما اشتراو بی انفساوم بد آشے پا بیسد پیغمبر بے غلبہ غختا کشاف بیزاوی ابن کثیر تفصیل کے ابن جزئی ٹول دا مانا کئیم بیسا ما اشتراو بی انفساوم بد آشے چه خرس کدئی پاقی باندخ پل زانونا این یکفرو دا مخصوص بے زم این یکفرو چه کفر اوکا بیمان زل اللہ پاگا چرا لگل دے اللہ سمطلب زان خرس کا کفر واغست خلق قیمتیشے والی دادا سے بے وقوف دی چه دی تاوان سو دا اکڑا کفر واغست او دا کفر اولیو کا باغیان ایو نظر اللہ من فضلی دا وجه دا زلو دا انادنا باغیان مفول لہو دے دا وجه دا زلو دا انادنا ایو نظر اللہ من فضلی شرالی اللہ دا خبل فضلنا علا من یشاء من عباده پاگا چاچ خوشی دا بندگانو دا اللہ نا سمطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی اللہ قرآن راولی گا نو دیوی مولیان منگیو پویا خلق منگیو او داد امیانو نده ذکاربو تیخو امیانوی داد امیانو نده او دتا وحی رازی دیو منگا پیغمبری منگ با تابداریو نو اگا تکبر پا کراغے مستی پا کرالا خلاف دا پیغمبرو کو تکبر ډیر ناکارا شی دی دا چې چا کی راشي هغه بیا د حق پرست مقابله کوي د حق پرست خلاف کوي ایون باغیان ایون الله من فضله د وجه زو د انادنا شرالی الله د خپل فضلنا علی من یشاء من عباده پاگا چا باندې چه خواهشی ده بندگانو ده اللہ نا زده و اناد بکراغه تکبر بکراغه تکبر چه راشی آیا و شاعر مویو تکبر آزادی لراخوار کرد تکبر آغا لولو خلق خرابی و بربادی خپلیم بیا دشمنان شی چه مستی و تکبر بکراشی سورہ یونس آیت نمبر 90 وګورئ نوی سورہ یونس آیت نمبر 90 نوی نمبر آیات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ولكن دبس فرعون او لخکر بغيا وعدوا وجد سرکشی و دشمنانا سرکشی و دشمنی حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين تکبر چې پکې راشي نو بیا خدای ذلیل کوي تکبر پکې راغی نه منلا چې بیا ډوبو بیا لوی لوی چې وي بیا ذلیل شه بیا له چې خدای هم لګا باندې کړي وکنه
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اوس ایمان راړي تا خو نافرمانی کړې وه، ته خو مفسد وې، فسادونه دې کول. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. راگیر شدئی پا یو غضب د پاسا د بل غضبنا. فباءوا بغضب على غضب. یو غضب تورات نے خلاف کڑے ہو، دویم غضب د قرآن نے خلاف ہوگا، یا یو غضب موسیٰ علیہ السلام خلافی کڑے ہو، دویم غضب د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافی ہوگا. دا وی پا منگا انعام شوے دے، انعام دا علیہم نو پا منگا انعام شوے، یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ تی انعام تو علیہم. وعدل دے سے ہوئی فباہو بغضب علا غضب. راگیر شدئی پا یو غضب د پاسا د بل غضبنا. وللکافرین عذاب مہین. د پارا د کافرانو دے عذاب رسوا گون کے دی لرا، اسپ گون کے دی لرا. دانا چه عذاب با مہینی، عذاب سپک نه دی بسپک ایو. وللکافرین عذاب مہین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. کلا چویل شی دیتا ایمان راڑی باغا چرا لگل دے اللہ. وائی دی منگا ایمان راڑو باغا چرا لگل شوید منگا تا، او کفر کاو باغا چی سیواد دی نئیو. منگا اخبر کتاب منو داغین علاو منگا نمنو، اخبریم صحیح نمنو خبانے کتا. وَهُوَ الْحَقُّ. حالانکہ دا رشتیا دے، مصدقا لما معهم تصدیق کونکے داغا چه دای سگا دے. او تو آئے من خپل کتاب منو، یو جوابیو کو چه خپل مانی نو دا قرآن خم تاسو دا کتاب تصدیق کئی نو بیا دیو لے نمانی. دویم جواب کئی الزامی چه تو آئے چه منگا خپل کتاب منو نو بیا انبیاء مولی وجل چاگا دغا تورات پلار روانو نو آغا انبیاء مولی بیا وجل. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ. نو آیا پیغمبرہ ولیم وجل انبیاء علیہ السلام ان من قبل مخی ان کنتم مؤمنین. زکا انبیاء وجل حق پرست وجل. سورہ مومن ادوشتم آیاتو گوری آیات نمبر 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وی او سڑی مومن دا آل فرعون چه مضبوطو اخبر ایمان لب بیان. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. آیا وجه نہیں تاسو یو سڑے چاگو ای رب زمان اللہ دے نو دا داغ جرمو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. آیا وجه نہیں تاسو یو سڑے چاگو ای رب زمان اللہ دے. وقد جاکم بالبینات. او تائی سرا راغل دے تاستا پا دلائلو باندی. وقد جاکم بالبینات. پا تائی سرا راغل دے تاستا پا دلائلو باندی. نو تاسو وجه نہیں انبیاء وجل. نو انبیاء مولی بیا وجل. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبلو. ورطوا ولی وجل تاسو انبیاء دا اللہ پخوا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان کتاسو کی ایمانی. نو پخوا انبیاء مولی وجل
اولم انبیاء علیهم السلام د مخینه لرکول انبیام زکا وجل چې دا ظلمونه او زیاتیم کړیو دا پینځم خطاب ختم شو شپږم خطاب شروع کیږي یو 10 منټه تفریح کو دا لوډ سپیکر ټیک کړي بیا سبق شروع کو